بسم الله الرحمن الرحیم. امونه ما منصور خان دو زین نسبت علی خان زویم ز کلاس 8 کې په لابي سکول کې سبق یم. امونه ټاپک کولینګ افیکټ اف واټر ان د بلون. زه نن تاسو ته د ساينسي فنومنا باندې خبره کوم. تاسو اکثر کتلی وی چې اونه ډکه بمبړه چې کله موږ ورته نږدې وړو را فورا وشلېږي. تاسو چې تاسو سوچ کړئ کړه بمبړه موږ چې ته وبکه وچلې تو رخصي وي موږ ساينسي په وجوهر باندې زون پیو اونه ډکه بمبړه کرا په ور باندې سلشلېږي. را تاسو ته موږ پریکټیکل نن خایو چې دا نن تلاشلېږي را ځکه راشلېږي دا انتو په لبړ نه جوړه شوي یو چې پراک یو ماده پولیمر دو دا کې چې دا دغه چې کله هیټ میلو شي دغه کې چې کوم او را ګرمه شي چې را ګرمه شي را خواره شي چې خواره شي خوارو نه پاس دا کمزور وي را زیات شي زور چې کله زیات شي په دا کمزوري شي لبړ نه جوړ شي را فورا بیا پر وشلېږي یو بونه ډکه شي بمبړه کرا سله نشلېږي راځکه نشلېږي چې یو به هیټ کې پیسې زیات را مطلب دا چې به ګرمولو پر بہت ډېر هیټ ضرورت دی چې کله موږ ورته بمبړه کله نږدې وړو راځکه نشلېږي چې کله موږ هغه ته کله ور شوغې ته کله نږدې شي ورا ګرمه شي را فورا هغه ته منتقل شروع کړي اوبو ته اوبه یو هغه ته مقدمه او جذب کولو لپاره هیټ و دا په نسبت باندې را کمه کېږي را اهم وجه دا ترانسپورټ اف هیټ تو را اهم وجه دا هیټ همیشه پوره زیاته جهرت زوی نه کم تهرجات زوی ته منتقل کېږي. موږ ټاپک مطلب خلاصه دا و چې کله ونه ډکه شي بمبړه کره ځکه شلېږي چې را کومه ګرمویش ته موږ نږدې وړو را کومه او را خواره شي ګرمه شي چې ګرمه شي را فورا وشلېږي یو بوله ځکه نه شلېږي را ځکه نه شلېږي چې را هیټ کیپیسټي زیاته را هیټ جذب کوي اوبه پر وجه باندې نه شلېږي را شلېږي خپل لیمټ نه پاس. دا وایي نن یې موږ ټاپک انشاءالله نوي ټاپک سره بیا موږ تاسو ته مخکې کېږو. والسلام.